نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده څوک هم دا وظیفه کوي د انسان به مالداره کیږي د انسان به غریب کیږي نه د انسان څومره حاجات دي الله پاک به پوره کوي څومره مسلې مسایل دي الله پاک به ختموي څومره مشکلات دي الله پاک به ختموي الله پاک بوله ښکلی مزیدار اعلی کاروبار ورکوي یاد ساته محترمو د پیسو لپاره ډیره زیاته مجربه او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده کله چا حاجت وي پیسو ته څوک مالي تنګدستۍ شکار شوی وي دا وظیفه دې شروع کړي انشاءالله العزیز محترمو ګارنټي در کوم 100% ځکه مفتي عبدالله شاه صاحب د 400 دی هغه هم دا وایي چې څوک دا وظیفه کوي الله پاک پې مالداره کوي څومره چې مالدار حل کوي د هغوی په لیست کې به شامل شي او حاجي عبدالوهاب صاحب چې د تبلیغ مشر دی هغه محترمو دا وظیفه خلکو ته راښودلې وه یاد ساتئ محترمو دا وظیفه څوک هم کوي انسان به مالدارېږي لازما کوشش وکړئ وظیفه به خپله هم وکړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام قابل قدر خویندو ورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو دا وظیفه ډیره زیاته طاقت واله ده دا وظیفه ډیره زیاته سکون واله ده دا وظیفه محترمو ډیره زیاته پیسو واله ده څوک هم دا وظیفه کوي بس صرف په دې وظیفې باندې ستاسو یو منټ لګي او دا وظیفه تاسو شروع کړله انشاءالله الله پاک تاسو مالامال کړي دومره مال او دولت به الله پاک درکړي چې مخلوقو دا به تاسو ته حیران شي ګاونډیان مې حیرانه شي چې څنګه دا سړی یاره د زیرو نه هیرو ته دا ورسېدو په هفته نیمه کې دومره مالداره شو بس یو عمل دا تاسو وکړئ انشاءالله پیسې به خود به خود راځي دغه رنګې محترمو عزت به خود به خود راځي نوکری به خود به خود راځي کاروبار به خود به خود راځي او دغه رنګې بهترین پرسکونه ژوند دا به تاسو ته میلاویږي مفتی عبدالله شاه صاحب د 400 دی ډیر زیات لوی عالم دی ډیر زیات ناشنا عالم دی او خلکو ته بهري اشنغر وي مفتی اعظم پاکستان هم ډیر خلک وي ځکه ډیر زیات قابل او ډیر زیات ناشنا عالم دی هغه دا خبر کې څوک دا وظیفه روزانه کوي روزانه یو منټ په لګي د انسان الله پاک غریب کوي نه د انسان الله پاک محتاج کوي نه او دا رنګه محترم تبلیغ مشرانو کې حاجی عبدالوهاب صاحب خپل ټول ژوند د محترمو دین اسلام نشر او اشاعت او تبلیغ ته ایستو هغوی د ژوند نچون د خبره ده چې څوک کور ته ځي دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به مالداره کوي الله پاک به غریب کوي نه الله پاک به چاته محترمو د پرېږدي نه موږ ګورو چې کله موږ ځو کور ته د کور ویلو دوا کور ته کله موږ ځو نو کور ته د نه کېدو دوا دا موږ وایو افسوس دا دی چې موږ لا کور ته د نه کېدو دوا دا نه راځي یاره کور نه چې راوځو هغه دوا موږ نه راځي دواګانې دا موږ نه ژوند نه ایستوي ژوند چې کله موږ دواګانې نه ویستلې سنت طریقه موږ ویستلې نو موږ باندې فقیري هم راغله غربت هم راغلی ذلت هم راغلی او هر ځای کې والو ټکول د محترم مسلمانان دا خوري ولې ځکه موږ سنت طریقې دا پرېښودلې دي چې کله موږ ځو کور ته نو دا دعا به وایو اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا او کله د کور نوزي بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله یا څوک دومره وای بسم الله توکلت على الله بس او چې کله محترم موږ داخل شو کور ته دا کلمه به وایو کو دا چاله ورځي نه زده کی کو نشي زده کولای سر بسم الله دی وای نو چې کور ته وردن نشو څنګه سلام بچي
کو پلار ولا محله ورله کو مور محله ورله کو خور کو خزا کو ارسک محله ورل سلام په اچي کو سړو کې شکر الله محله نو بزرانه باندې سلام اچول شي چې کله پر زنانه بل چا نه نو باغې باندې سلام اچول او چې کله کور کې څوک نه سلام واچي به بل سلام جواب خپل ورکړي لکه مطلب السلام علیکم ځان سره وی وعلیکم السلام او شدا به هغه نه بعد تاسو با یو پیرا درود شریف وایي مانځه کوم درود شریف دی دا یو پیر وایي او دا رنګ بیا ورپسې یو پیرا سورۃ الاخلاص یعنی قل هو الله احد وایي ان شاء الله محترم مکمل ګارانټي درکوم مکمل اطمینان درکوم مکمل داسې مجرب وظیفه درکوم الله ان شاء الله العزیز الله پاک استاد هر قسم مسئله محترم دا حل کی کو دغه مسائل خلق وای دا نه حل کیږي ان شاء الله علماء کرام وای دا حل کیږي دا غوی د ژوند تجربه وای دا حل کیږي الله پاک هم خوشاله آباد ساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته